बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मून सरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट दें और आगे की लेक्चर से कम दे नन मंग सरा पेज लेआउट और पेज लेआउट की नन ज़मून सरा ऑलरेडी ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक नो पिक्चर्स दी इंसर्ट तबलाट शो बिया इंसर्ट की ज़मून सरा शेप्स दी क्लियर शो दे दी शेप्स ना यो दो शेप्स रवाख नहीं او داسې دلته سکی ډریګ کړئ کلیر بیا دا شیپس راواخله او دا دلته ډریګ کا کلیر شو او دې ته لږ کلرز چې کوم دی څه کا چینج کا لیټ سپوز د دې کلرز دا شو چې تاسو ته بیا پته لګي او فرق یې کولی شئ نو د هغې نه بعد موږ سره برینګ ټو فرنٹ کلیر شوه یو دا فارمز دی صحیح شوه پیج لیاوټ کې او یو بیک دی کلیر شو نو اوس مونږ وو چې سینډ بیک کلیر شو اتومیټیکلی پکچرز چې کوم دی مونږ ته څه شو بیک ته لاړ یا فرنٹ نو اتومیټیکلی فرنټس ته راولي نو داسې فارمیټس دپاره ستا په کار شي بیا سلیکشن پن دا اول شو نیمز درته شو کوي کرنټلی په دې کلیک کړه نو اوس به واپس دلته اول سلیکټ شي پوینټ سټار صحیح شوله 5 پوینټ سټار دا سلیکټ شو نو پن سلیکشن پن سره به تاته څه کېږي دا شو کېږي بیا به دې کې مختلف اینګلز دي روټیټ کې صحیح شو چې به کوم اینګلز یې ته روټیټ کې پکچرز نو په هغه اینګلز ته دیس نه روټیشنز چې کوم دی ته څه شي کولی شي کلیر شو داسې فارمیټس دي شیپ ګریډس صحیح دی نو بیا دا په ایم ایس ورډ کې تاسو ویلي وو زیاتر چې لیفټ او رایټ او ټاپ او باټمز کلیر شو کم سایډ ته وړي نو د هغې په تھرو باندې بیا تاسو څه شي کولی پکچر وړلی شئ صحیح شوه نو د هغې لپاره مونږ د یوز کولی شو چې فرنٹ او بیک ایمز چې کوم دی دا مونږ یوز کوو د هغې نه بعد بیا فارموله نو زیاتر فارموله چې کوم دی مونږ ډسکس کړې وي صحیح دی نو دا د مختلف پرپس لپاره یوز کېږي صحیح شو آټو سم شو ریسنټلی یوز شو لاجیکل ګریټر دین انټر دین کلیر شو ټیکسټ فارموله کاؤنټینګ فارموله نو مختلف پیډز کې چې کوم دی د دې بیا یوزز چې کوم دی څه کېږي راځي نو اوس د دې سره ستاسو تعلق پوښتم نو او که بیا فایند آوټ کوئ نو اتومیټیکلی دیس نه بیا تاسو څه شئ کولی دا فارمولې تاسو څه شئ کولی راچوتولی شي اوس ایوریج پوینټ کې کاؤنټ کې کرنٹ سم وغیرہ کېږه نه هایپر لینک نو دا شي نه بیا ته څه شي کولی دلته نه اتومیټیکلی بای ډیفالټس ته د دیس نه اپلای کولی شي خو بیا دا د دې لپاره نه یوز کېږي کلیر شو اوس کاؤنټینګ سیکشن شو صحیح شو اکاؤنټ والا چې کوم دي که نه اکاؤنټ دا بی بی اے ایم بی اے والا کم کسان کوي نو هغوی په دې باندې خپل کار کوي ریسرچ وغیره لپاره چې کوم دی د دې څه کوي یوزز کوي نور نارملی چې کومې فارمولې وي هغه مونږ څه کړي دي ډسکس کړي دي کلیر شو او څه پاتې دي نو هغه به پکې کوو د خیره سره بیا نیم منیجرز آلریډي مونږ سره یوز کېږي دلته چې دلته نیم منیجر مطلب څه شی دی کلیر شو ډیفاین نیم صحیح شوه نو د دې لپاره مونږ سیلز وغیره ته چې کوم دی څه ورکولی شو نیمز ورکولی شو اوس لیټ سپوز دیس کې مونږ شیټ 3 ته یا شیټ 2 ته لاړ شو صحیح شوه او دیس کې زه ولیکم داسې ډیجټس ولیکم 3 شو بیا دلته 4 شو 5 شو صحیح شوه بیا دلته رالو 4 شو دغه رنګې دلته رالو 3 شو کلیر شو نو اوس فسټ اف آل دا ما سلیکټ کو دلته رالم کلیر شوه create define صحیح شوه name define names کلیر شوه دې ته یو names ورکړه لیټ سپوز دا زموږ سره A شو او بیا اوکې نو هلته به A شو کېږي کلیر شو په سیل کې به دلته څه شو کېږي A به شو کېږي بیا دا سلیکټ کوو بیا لاړ شه دلته ډیفاین دې ته څه ورکړه لیټ سپوز B ورکړه لکه اینی ویر بیا ستا دا په یوزز کې راځي نو ته بیا دا څه شي کولی یوز کولی شي بیا دا سلیکټ کې او د هغې نه بعد دلته ډیفاین او ډیفاین کې لیټ سپوز دلته A B او بیا D وله ورکړي نیمز او د هغې نه بعد اوکې او بیا دلته راشي کلیر شو دا سلیکټ کې او بیا ډیفاین نیم چې دا درته بیا ایزدی او بل وله نیمز ورکړي اف یا ای وله ورکړي کلیر شو اف نیمز موږ ورکړو صحیح شوه نو اوس د دې مطلب دا دی چې نیم منیجرز کې دا موږ کتلی شو چې آلریډي دې ویلیو ته موږ دې سیل ته موږ دا نیم څه کړه اساین صحیح شوه نو اوس د دې پرپس څه شی دی پرپس یې دا دی چې ته لیټ سپوز دلته راغلی صحیح شوه دې شیټ 3 کې موجود دی
نو شیټ 3 کې چې کله ته موجود یې نو اوس آلریډي مونږ دلته دا سلیکټ کو کلیر شو زوم هم کو لږ او دیس کې د هغې نه بعد چې کوم دی مونږه څه ولګول فارموله مو ولګوله چې ایکول ټو او بیا ایس یو ایم سم او بیا د هغې نه بعد شیپ 9 کلیر شوه نو A کاما کلیر شوه بل څه شی هم ورکړی B کاما بل نیم هم څه ورکړی B کاما او بل چې کوم دی زموږ سره F چې دا مونږ ته څه که سم کا او بیا پرس انټر نو اټومیټیکلی په بل ځای کې د هغې کلکولیشن ته کولی شي نو دا مطلب چې کوم دی زموږ سره لري نو ډیفاین چې کوم دی مونږ د څه لپاره یوز کوو د دې لپاره یوز کولی شو کلیر بیا دلته اگینز کلیک کې چې ایکول ټو بیا A څه شوه دغه رنګې سم والی که نه یا کاونټ والی کلیر شوه نو بیا ایس یو ایم سم او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره A بیا کاما B کلیر شو بیا کاما D او بیا کاما F دا فارم شو او بیا شیپ 0 د هغې نه بعد پریس انټر نو اټومیټیکلی تاسو ته دا څه کو شو کو نو یوز فارمولا کلیر شو نو دلته A B D F دا فارمولا چې کوم دی ته څه شي کولی یوز کولی شي چې آلریډي ستا د سیل نیمز زموږ سره دا دي صحیح شوه پیسټ نیم نه دا د دیس نه پیسټ کولی هم شي کلیر شوه چې زموږ سره اټومیټیکلی پیسټ لیسټ کلیر شو نو دا اټومیټیکلی تا ته دلته څه کېږي شو کېږي پیسټ لیسټ فارم کې به درته څه شي شي شو شي کریټ فارم سلیکشن مطلب څه شی دی کریټ فارم سلیکشن مطلب دا دی چې اوس فار ایگزامپل دیس کې یو نیمز والو صحیح شوه نیمز لیټ سپوز زموږ سره یو نوکر دی په ډپارټمنټ کې کار کوي صحیح شوه لیټ سپوز جان نیم یې دی د نوکرس دې ته ته بار بار چې کوم دی څه ورکړې د ورځې پیسې ورکړې او په کمپیوټر کې ځان سره انټري کې هلکه 55 روپۍ راکړه او بیا 66 راکړه او 76 راکړه 88 راکړه کلیر شوه داسې په دې طرز باندې تا روپۍ درته څه کړي ورکړي او بیا د هغې ټوټلي ایوریج فایند آوټ کې صحیح دی چې جان ته ما څونه پیسې ورکړي څو پیرې مې ورکړي زیاتې مې څو ورکړي کمې مې څونه ورکړي نو دا به ټوټلي ته څه کې سلیکټ کې داسې سلیکټ شو او بیا به کریټ فارم سلیکشن ته لاړ شي ټاپ رو کلیر شو نو داسې رو ټاپ لیفټ کالمز باټم رو نو بیا به ته داسې شو کوي رو وایز به ته داسې شو کوي نو بیا د هغې نه بعد اوکې شو اوس دیس کې زه حساب کتاب کوم چې آیا ما نن جان ته څو روپۍ ورکړي که نه ځان له سیسټم کوم بیا ایکول ټو بیا دلته زموږ سره ایس یو ایم سم او بیا شیپ 9 او بیا زموږ سره جان کلیر شوه او بیا شیپ 0 پریس انټر نو اټومیټیکلی جان ته ما 1472 روپۍ ورکړي کلیر شو بیا د هغې نه بعد ایکول ټو بیا زموږ سره 100 پیرې مې ورکړي دي جان ته روپۍ نو سی او یو این ټي کاؤنٹ او بیا شیپ 9 او بیا جان کلیر شوه جان بلته منشن کړي نو بیا پریس انټر اټومیټیکلی 10 پیرې ما جان ته پیسې ورکړي میکسیمم مې څو ورکړي ایکول ټو ایم اے ایکس میکس او بیا شیپ 9 کلیر شوه او بیا جان کلیر شوه بیا زموږ سره جان او بیا شیپ 0 د هغې نه بعد پریس انټر نو 6666 روپۍ مونږه د ټولو نه سیوا ورکړي بیا کمې مې څو ورکړي ایکول ټو بیا ایم آی ان مین کلیر شوه او بیا شیپ 9 او بیا جان اینی نیمز تاسو سلیکشن کولی شئ او بیا پریس انټر نو د ټولو نه سمالسټ ویلیو چې کوم دی مونږ ته څه کړه شو کړه چې د ټولو نه کمې روپۍ ما یو پیرې ورکړي نو ټوټلي حساب کتاب تاسو په دې باندې خپل څه شي کولی جوړولی شي بیا بل چې کوم دی ټریس پریسیډنټ دی او ټریس ډیپینډنټ دی نو د دې مطلب دا دی چې راوند اباؤټ تاسو دلته رینډملی پیګرځي کلیر شوه داسې رینډملی پیګرز موجود دي کلیر شوه داسې رینډملی پیګرز زموږ سره آلریډي موجود دي په دې فارم سره صحیح شوه رینډملی پیګرز یا رینډملی نمبرز چې کوم دی موږ سره څه شی دي موجود دي صحیح شوه دې فارم سره او بیا دلته مونږه رالو صحیح ده چې دلته رالو نو هغې کې زموږ سره پیج لی آؤٹ دیس کې ما ټوټلس واخیستو کلیر شو ټوټل مې واخیستو دیس کې په دې ټوټل کې مونږه فارموله څه کوو سال کوو لیټ سپوز ټي او ټي اے ایل ټوټل او بیا دلته ما ولیکه چې ایکول ټو بیا ایس یو ایم سم او بیا شیپ 9 کلیر شوه او بیا دلته نه مونږه څه واخلو یو څو نمبرس واخلو صحیح شوه
लेट्स सपोज दा नंबर शो कामा लेट्स सपोज दा नंबर शो दा मोंगे सको ऐड को कामा लेट्स सपोज मोंग सरा दा नंबर शो क्लियर शो कामा او بیا دا غینه بعد چې کوم دی سوري کاما او بیا بدلتا دا 44 لیټ سپوز مونږ سکو ایڈ کو او بیا شیپ 0 دا غینه بعد پریس انټر نو است آیا دا فایند آوټ کې چې دا مجموعه په دې کرنټلی رینډملی پیګرز چې کوم زموږ سره پراته دي دا زموږ سره د کومه نه جوړه ده کم ډیجټس چې کوم دي کم نمبرز چې کوم دي دا مونږ سره ایډ شوي دي صحیح شوه نو دا غي په ترو باندې مونږ دا ایډ کولی شو لکه هغه مونږ ته فایند آوټ کولی شي چې کم ډیجټس ایډ شوي د کم ډیجټس د مجموعې نه دا 554 ناغلی هغه مونږ ته څه شو کا نو د هغې دپاره ټرینس پریسیډنټ کلیر شو په دې کلیک کړه نو اټومیټیکلی د پریسیډنټ سبا تا ته اټومیټیکلی پته ولګي چې دا ډیجټس چې کم دي زمونږ سره څه دي ایډ شوي دي او د هغې نه دا پیګرز چې کم دی زمونږ سره څه دی جوړ شوی دی د هغې نه بعد بیا واپس چې کوم دی دلته راځو او ریمو کلیر شو واپس په دې کلیک کې او بیا ریمو ایرو کلیر شو ریمو ایرو نو ایرو به څه شي ریمو شي بیا اگین دلته تاسو بل یو ټوټلز دا چې ایکول ټو بیا ایس یو ام سم بیا شیپ 9 کلیر شو او بیا دا غینه بعد دا سلیکټ کی او بیا کاما کلیر شو لیټس سپوز دا سلیکټ کی کلیر شو او بیا کاما لیټس سپوز دا سلیکټ کی کلیر شو دا 44 سلیکٹ کی کلیر شو بیا دا غینه بعد شیپ 0 بیا پریس انټر ولګي نو اوس ته وواړي چې آیا دلته ټوټل دواړه مجموعه دلته راغلی نه زه اوس ګورم چې دا د دې فرست سره ایډ شوي ده که د سیکنډ مجموعې سره ایډ شوي ده نو ګوره په دې کې دا ما سلیکټ کو او بیا مې دلته ټریس ډیپینډنټ نو اټومیټیکلی تا ته به ایرو شو کی چې دا د دې مجموعې سره سره ایډ شوي ده دغه شانتي لیټ سپوز دا اوس مونږ سلیکټ کو او بیا ټرینس ډیپینډنټ نو دا د دوانو سره سره ایډ شوی ده نو دا تاسو ته څه کوي دا شو کولی شي نو دې لپاره مونږ دا ریمو ایرو نو واپس په ایرو چې کوم دی ستاسو سره څه شي دا به ریمو شي بیا په دې کې زموږ سره ایرر چیکینګ ټرینس ایرر کلیر شو نو ایررز ټرینس ایررز چې ایررز د کوم ځای نه زموږ سره راځي کلیر شوه اوس دیس کې مونږ غلطي وکړو صحیح شوه دیس کې ما نیمز وغیره ولیکو چې لیټ سپوز اسد شو صحیح شو بیا دلته فارمولا حل کم چې بیا ایکول ټو بیا زموږ سره ایس یو ام سم او بیا شیپ 9 کلیر شو او بیا زموږ سره دا او بیا ډیوایډډ بای اسد کلیر شو داسې یو ایررز مونږ وکړو بیا شیپ 0 بیا پریس انټر کلیر شو نو هیش ویلیو زم چې دا د کوم ځای نه دا ایررز ما ته راغلی دی نو ته اوس ایررز فایند آوټ کړې کلیر شو نو ټرینس ایرر نو هغه ایررز به تا ته ټرینس کړي چې ستاسو د کوم سیلز نه ایررز راځي کله چې تاسو فارمولا کې چینجز کوئ یا غلطي کوئ نو د هغې په ترو باندې هغه ایررز تاسو د دې نه بیا فایند آوټ کولی شئ کلیر شوه ټرینس ایرر سره به څه کېږي تا ته فایند آوټ کېږي بیا ایرر چیکینګ کلیر شوه نو ټوټلی سټیپ به درته فارمولې شو کړي چې کوم سیل په کوم سیل ډیوایډ شوی دی صحیح شوه شو کلکولیشن سټیپ نو اټومیټیکلی کلکولیشن سټیپ به هم تا ته بیا څه شي شو شي نو تاسو ته به ټوټلی ایررز پته ولګي او ایررز به درته څه شي فایند آوټ شي نو دې لپاره موږ دا یوز کولی شو کلیر